د میکائیل ذمہواری چې دا هغه د ټولي دنیا راشن او رزق تقسیمول. ابل جمعه ما کاوړان دی جمعه وا دا خبره چې وکړه چې د میکائیل ذمہواری چې دا هغه رزق تقسیمول. نو یو سړی بیا مانځنه پس ماته وې چې د میکائیل رزق تقسیمول څنګه دی، مونږ خو یا نوکری کو روټای ګټو یا مزدوری کو یا څه کو. نو ما ورته وې چې عزیزه یو کار سکے وی چې زه سیکشن افسر ما په سیکریټریټ کې ما وی چې سیکشن افسر نو بیا په خبره خپويږي. فوډ منسٹر یا فوډ سیکریټری یا فوډ ډایریکټر دا چې تقسیم د راشن کوي نو دا ډایریکټر یا سیکریټری یا منسٹر په خپل ځي خلکو ته غنم ورکوي او کنه څه وسایل او واسطو باندې کوي. و چې بس دی پوه شو، بالکل پوه شو، ما دماغو ته خبره پرېوته. مالدام شکر دی چې پوه خوشوي. دا کائنات اللہ پاک پا اسباب جوڑ کرے. دا رزق رسول وسیلہ چه دا پا ایمان در تویم چه دا بنی آدمو نسیوا اللہ دا مارغانو پا ذریعہم کرے دا. هارون الرشید بادشاہ او اخکار تا وته چې اخکار وکنو اخکار خو پیژنې کنه ها ټول پیژنې ځکه چې زمونږ د پاکستان دا ټول افسران د جمعې پر ورځ اخکار کوي. ضیاءالحق صاحب مغه ورځ را روانو کوارټ تخکار کولو د پاره. اسه زماړه کې رااله چې د جمعې په ورځ ښکارونه کول د بیغمه زړه کاری او د اوزګار زړه کاری. غمزده زړه چې ده اخکارونه نه کوي، تفریح او سیلونه نه کوي. غمزده زړه چې ده پردی روټۍ او پردی فنکشنونه نه اټینډ کوي. د چا چې زوی مړي او هغه ته په درې مورز وې چې راځه روټای مې درته کړې دا او ډېر خلق مې راغوښتي دي لار بشي در سره. د چا چې زوی مړي یا د چا ښځه مړی یا د چا پلار مړي یا د چا مور مړی یا د چا رور مړی، نو غمزړه سړی ته به ته ووایې چې راځه ما تا ته روټۍ کړې ده یا دا زما واده دی دا کارډ مې درته راوړو روټۍ ته راشه. غمزده زړه به داسې نو اسه ما ته دا شعر خله تراغه چې ایو عاشق خپل معشوقه ته وی چې ته په بستر د بیغمه کوي خوبونه او زما په مخ کې وخه لارې جوړي. ته سپوې زما د درد نه د بیغمه په بستر باندې ودی او زما په مخ کې وخو ولې جوړي. بار تقدیر زمونږ ملک داسې دی
خلق داسې دي بلا ورپسې چې څه کېږي یا به کېږي. نو هارون الرشید بادشاہ ښکار وکړ، ښکار یې چې څه وخت کې خوړو نو یو کارغه راغی او د هارون الرشید د بادشاہ د مخې نه یې غوښه وتښتوله. چې غوښه یې وتښتوله نو دته خو ډېره سخته غوسه ورغه چې کارغه څنګه دا جرأت وکړو چې زما د مخې نه یې غوښه وتښتوله. نو پاس سور شو، کارغه پسې منډې. اوس کارغه په هوا روان دی او دا خوار شوی لاندې ورپسې منډې. چې دې منډې وای ورپسې صاحبه وزیرانم منډې وای. ځکه چې بادشاہ په منډه شي نو او دلته زمونږ په دې صوبه سرحد کې چې گورنر صاحب په منډه شي یا وزیر اعلی صاحب په منډه شي دا لاندې وزیران به ټینګ شي، دی به د هغې نه مخکې منډې وایي چاله. څه شرمېدلی قوم دی او څه شرمېدلی ملک. د یو بادشاہ کور ته د دوبي ښځه راله جړلې، نو ډېرې جړل. نو د بادشاہ ښځې ته پوښتنه وکړه چې ولې جاړې؟ ویلې لنډی مړ دی. نو د بادشاہ ښځه اوس دا تپوس نه کوي چې لنډی څوک دی، خو د بادشاہ ښځه هم په جړا شوه چې بادشاہ کور ته راغی. ښځې ته ویل ولې جاړې؟ ویلې لنډی مړ دی. نو بادشاہ هم اوس پوښتنه نه کوي، هم په جړا شو. دربار ته راغی صاحبه کابینه میټینګ لګېدلی دی. اول خو په دې کلو ملو کې چې دا تاسو اوسېږئ د شرمېدلي قوم ته ووایئ چې دا صوبایي اسمبلي چې شروع تاسو ورته بار په دې سړک ولاړ سلی ته خدایم په شرمونو وشرمو. اول خو د اسمبلی ته وګوره چې دا ناس پکې څوک دي، چېرته په خبره پوهېږي، او بیا تاسو ورته بار په سړک ولاړې چې اسمبلي شروع ده، پولیس هم ولاړ دی او تاسو هم ولاړ یې چې اوس به پلانی وزیر روزي او ما نه به د سرو زرو مولی جوړ کړي. یعنی پرون تېرېدم په لاره نو یو قسم غصه راغله، دا خلک ولاړ دي. ډرایور ته مې لږ روشه هلکه څله ولاړ وی جی اسمبلی شروع ده. نو ما اسمبلی دې کپر وخوره نو ته څه کوې؟ وزه ورک شه کنه غول راوالی وخورئ. شرمېدلو خو دې وزیرانو ته مه ودرېږئ او نو الله که صدر کی که ورکی یا دوو کسو لی ورکی، یا فوجیانو لی ورکی یا مولیانو لی ورکی. چانه چې یره کیږي چې دا را پسې کیږي. تاسو له والله که تورې خاورې درکړي، تورې خاورې، نو سله ولاړ یې. نو بادشاہ اوس دا پوښتنه نه کوي چې لنډی څوک دی، هم په جړا شو چې اسمبلی ته راغی قائد ایوان هم بادشاہ چې جاړي صاحب ورسره میا اقبال هم په جړا شو. ولی وی بادشاہ جاړي چل څه شوی دی؟ بادشاہ ته وی جی لنډی مړ دی. مړه ټوله کابینه په جړا ده. یو پکې چېرته د خدای کمقل هوښیار غوندې و، هغه وی صاحب دا لنډی دی څوک مړ دی؟ بادشاہ وی خبر نه یم، خو چې کور ته لاړم ښځې مې جړل چې لنډی مړ دی، بس زم په جړا شو. وی جي لږه پته خو کوي چې کور ته راغی ښځې ته وی چې ښځې دا لنډی څوک دی؟
ویل خبره نیم د دوبي ښځه راغلې وه هغې وی چې لنډی مړ دی نو جړلې زم په جړا شو چې د دوبي ښځه یې راوغوښته چې کور دې وران شه ټوله باچهي په جړا ده دا لنډی څوک دی هغې وی لنډی زما د میړۍ او خرو لنډی غوندې خرو نو دوبي ګاټ له به یې پیجامې وړې راوړې مړو نو زمونږ د رزق معامله خرابه شوې وه نو ما ځکه جړه چې پته یې ولګې دا خر مړ قسم په خدای دی که په پاکستان کې د دوبیګاړ د خر عمره جړام د انسان په مرګ باندې شته کشته د دوبیګاټ خر مړو ټوله بادشاہي پې جړېده نن په پاکستان کې د پاکستان بچی په بمونو کباب شي او د پاکستان حکمران طبقه چې ده لکونه روپۍ په یو ښکار باندې خرچ کیږي ښکارونو ته روان تاسو مونږ د داسې ملک خلک اوس مونږ به کم ځای نه محمود غزنوي پیدا کوو یا به کم ځای نه حضرت عمر پیدا کوو یا به ابوبکر صدیق پیدا کوو یا به عثمان ذی النورین پیدا کوو یا به حضرت علی پیدا کوو کم ځای نه خو دغه قوم نه وای چې څنګه مې وي اسې جای وي څنګه قوم ده داسې په حکمران راځي د مسلمان په کور کې چې مړې وشي اب د هر مسلمان د کور مړې وي او د هر مسلمان رب په درديږي نن ستا په ملک هغه نشته نو عزیزانو عرض میں دا کولو چې قرآن کریم د خدای کلام او جبریل دا هغه ملائکه ده هغه سیکشن افسر یو تپوس مان داو کو چې جی استغفر الله چې کارغه پسې هارون الرشید اوس منډي وای نو کارغه د یو غره نه هغه غاړه واوړي چې واوړې نو هارون الرشید هم ورپسې دی او دا وزیران هم ورپسې د غره نه هغه غاړه سګوري چې یو سړی دی په صادر او په پټکی د لاس او خپې داسې شاته تړلی دي او په ډاډه پروت دی د کارغه هغه غوښه یوړه او هغه سړي له په خوله کې ورکړه چې دوی ورنږدې شو نو کارغه والوته سړي نه تپوس کوي چې هلکه دا څه چل دی څوک وی صاحب سوداګرم په لاره روانم غلو شو کولم اور سیرا نواغستاو په پټکی او صادره او تړلم او دلې داسې پرې هغه غلام خو پیسې تی واغسته سړی خو مړ نه بیګاره تچاوي دلته د دریو کالو ماشومه چالاله کړی دا په بوجای کې اچولې دا او دغه کور مخې ته ورته غورځولې کمل کې چې د ظلم دا انتهای نو د درې کالو ماشومې څه ظلم کړي حد د ظلم بالکل هغه انتها شوی انداز به ونه لګولې انداز ګڼکپان وګورئ دلته زمونږ یو اجي صاحب بوډا سپینګیره سړی پلار روان دی او سړی ورته وي اوهو ته خو ډیر بیمار واسکټ لاندې ورته لاس ماس منډلې دا ځای نه دیم خوږیږي دا ځای نه دیم خوږیږي دا ځای نه او بیمار هغه دا خیال کړی غاجی چې جوړې حکیم را باندې پیښ
خو بالکل دې د پاره به خدای خیر کیو چاته روان شوه دې اجي چې جیب کې لاس والے دې 200 روپۍ دی وسته غاټ غاټ زامن رااله بجیدا افتا پس بیا پی پیخته بیا چې لیدل هغه چې څنګه اگر اني ولې دی ول دا هم هغه سړی دی چراغ دکان ته راوستو ځان به وشو چاله شرموي می ما چې زامن را لول بدا 1500 والی نورې بدر تراول داس یو لوټ مار لګیدل لاره ته وخیږي چې پزان پويږي جیب بده بیا والی ایو تیراواله خزوا ماشوم له غنې لاس کې ور کړو چې رو پسې روڅا دا مخ کې دا ماشوم ور پسې ده په بازار کې ته ماشوم ورکشوي چې ورکشوي ده هغه خزاریان شو چې زوی می څه نو چغي وای هغه وخت کې خو ډنډوري منډوري نه وي نه اخبار او نه اعلانونه نو خپل جبه کې وای چې تورا کاټوخه بچای مې و چنجان غانای مې لاس کې ور کړای و رو پسیر روان و خو چې ایسه مې وکاته هاي مې پر کور و ایسه وګورې کور دی اورانی د دې وجه څه ده د دې وجه دا ده چې اس مجرم ته د خپل جرم صحیح سزا نه ملاوي گڑکپ اونی ویشو غل اونی ویشو او قاضی تا پیش دغلا کڑے او جی دغلا کڑے ترک دے دے کی تلاس غسک چې دغه بونډي لاس ته خلک ګوري او تاسو زمان اغلا وکړه نو زمانه دا ګیره کله کوي نن ارسړې غل ارسړې غل دے اور لوی غل زین لوی غل وینم داستاو د بلخ لمزان توایما نم داستاو د بلخ لمزان توایم خپنشی کمی نم واغستستا لوی غلزه د اسلام پنوم زتا سو دوکا کوم الادی کے ثواب دے الادی کے ثواب دے الادی کے ثواب دے الدا مړو پشپکیر پوخ کا ثواب دے الدا گالوا پخا کا ثواب الا مړې کور وران دے په تخته اڑا پي راړه پي الدا گالوا پخا کا کې ثواب دے الدا کدا الوا دې مړی په کونه ورو منډم په کې ثواب دے پالواګانو مړی خلاصه لوی غلزه ما ته پوي کړه نه کدی پویوم التدا تعالی سټ او روټ اخلاص او دا خېټو د پاره اسلام فروش او دین فروش دا بېمان دا می تا پویولو ته پریدي نه بیا د پیر په شکل کې برا پاسی التتا کے شرک مادہ خوشتا کا دا مولا پا شکل کے رونو دا سے خلق پیدا شوی خیراتونا نمانی رونو دا سے خلق پیدا شوی تاسو کے دا زاڑے سپینگیری وہی تاسو کافر مسلمانان دا دمونگ دے کلو کے دا شیخان میں خان چیدی صاحب چرتا باٹھان بولا ورشی صاحب دادا پخوا بے دادا غر نکولو دادا باټ توپ به چې کولو دغه باټان به ورشي غزل مزل به زده کړي اب ورشي نو خیال کوي ا زړه کلمه در نه رن کی ا زوړ اسلام در نه زوړ اسلام څوک
زوړ اسلام جناب محمد رسول الله وکنو ها تاسو وایي زوړ اسلام قران دی کنه دی زوړ اسلام حدیث دی کنه دی په قران او په حدیث کې دا رسمونه او رواجونه راته وخایا که قرآن او حدیث کې داوی چې د مړي د تختې الوا دا ورپسې پخه کاو الا روح په بلای ناسته لاس اوچت کې چال روټي اوچته کې یوي سي که قرآن او حدیث کې دای خو خبر اخلاص نو التمل قابو کړه دې دا قسمه د زیارت یو منجور را پس راغله ما ته وجنم دی ته ولې دا د زیارتونو د منجورانو پسې بد ولې ویل و داسې سنداو غټ کټه اوس ورشي د ټول زیارتونو کې وګورئ کړه زه خو څه چانه یریګم شرمېګم نه زما ایمان او زما ژوند او زما ساو زما روح دا عرص زما د خدای په لاس کې دي کله بنده لاس کې ورشید پبو میاں صاحب کې وګورئ کاکا صاحب زیارت کې وګورئ پیر بابا کې وګورئ سیدو شریف کې وګورئ کوټه جی بادر صاحب کې وګورئ دا لوی شیخ جنید صاحب کې وګورئ ورشید دا شکرانه دا پیسې کوم خوازي دا تا چې پیسې واچولې او مالګه دې اوسه کله دا پیسې به کم خوازي په دې پیسو څه کیږي اے پغبر ګوړان دې دا پیسې کم خوازي د دې پیسو دې مړی تاجت شتا تاسو وایي دې مړی تاجت شتا د مړی ضرورت دې پیسو ته شتا دې مړی تستا دې پیسو فائدہ رسی په دې پیسو د دې منجورانو ځامن شراب سکي او زنا ته کوي کینی راشي چې درته وخایم لاس نیولې مولا بوزم ګری به کلی کړي سرونه به انګریزي پریخي غاټ کټه بناستی مالګه تا ورزا او راشه 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 د پبو میاں صاحب ته وګورئ کړه راشه خوره واخلا راشه راشه دلتا راشه راشه دلتا هغه شیخ قرآن مخکی او شیخ رای ورپسیو خزه ته چې د الکان आवाजونه کوي پوس پری کړی بچو کله معتبر خزه په صدر روډ باندې دکاندارانو سرانګتی چې تاسو خزه چې په زیارتونو کې منجورانو سرانګتی کار دې څه دی تاسو راشي زیارت په ورځ وګورئ ځکه کله رحمان بابا زیارت ته ځم په دې ادیرو کې وګورئ راشي وخی دا خون بابا دیره کې راشي چې درته وخم د زیارت پورز ماسپخین نه پس هر قسم ګډه چې وې پکې ملایي دا چا خدي دا ډېر بے غیرت قوم پښتانه مختانه نه پښتون سي لکه پښتون لا پاتم دی چې پښتون سي پښتانه مونږ نه یو مونږ پښتانه وې زمونږ خزه په پادیرو کې نه ګرځې ده زمونږ خزه په کوچی بازار کې نه ګرځې ده زمونږ خزه په صدر کې دا اوس چې نوې مارکیټ جوړ ده دغه کې نه ګرځې ده مونږ پښتانه نو روټای وروړه کارغه او سړی له خلک ورکا هارون رشید ته تپوس کوي چې دا والی ویسه غلو شو کوله مر چیرانه واغستو زه تړلې پرې دلته د روټای او د وبو څه چل کې وې په خدای قسم چې کله نغلو تړل مو غیره نه لاړ درې میاشتې وشو دا کارغه ټیم په ټیم او بم راوړي او په خله کې راکې او روټایم راوړي او په خله کې راکې درې میاشتې مولانا روم وایي چې
اسبب بگذرو تقوی طلب اسبب بگذرو تقوی طلب تا خدا روزی رساند بے سبب اسبب بگذرو تقوی طلب تا خدا روزی رساند بے سبب ہیلی پریک دا تقواو کا خدای سره جوړاو کا په خدای قسم چې خدای سره دې جوړاو شي روټای بتا پسې منډي وای نن خو تر روټای پسې منډي وای روټای بتا پسې منډي وای هغه ورځ یو سړی وادو کار زه خو چیرې ودونو ته تللی نه ما ویجی ته ودونو ته زه نه خدا کارت مې راوړی دی مال خدي کړي دا کېده والله که مې دام کتلی چې په کم تاریخ دی په کم کار مسله تاسو خو تاریخ وګورئ پلانی تاریخ روانګي برات پلانی تویق پلانه وینو بیا بس چل کیږي مال زسوک ور راځي خونه کا کور ته در تراواستم مال کا کور ته دی راوړه نو غرزو مې نه نو ماسختن چې ګورم دیچکه په سر کړه دے او هغه مخه او کېما مې کور طرف پسې راو تا پسې بروټه منډه او کله غیرت د ځان کې پیدا مدرسې ته یو سړی راغلی ویل زکات تقسیمای طالبان راغونډ ک 15 روپے ورک استادانو له لس ورکو مال چراوړې مال زنال ویل ولی جی مال نه علم ز زکات نه علم نو شل کړي مال نه علم دیر شکړي دا نن 15 کاله مخکې مال نه علم سلويخ تکړي مال نه علم 50 کړي ویل والله اوس خو به علي وا 50 می واغسته چې سړی لاړو دا ټول استادان او طالبان راته وی چې دا دې څه چالو کو مالدا مې درته یو شی ثابتولو چې دنیا سپایدا چې څومره لته ورکه در پسې بغا کی څومره لته ورکه پینځوله ملت ورکړه لسوله ملت ورکړه شلوله ملت ورکړه دیرشوله ملت ورکړه سلويخ شوي سلويختله ملت ورکړه 50 شوي کدي 500 ملت ورکړه ونه سل کې دي دا ارس بتا سو پسې منډي وي پیسې بتا پسې راځي روټای بتا پسې راځي دا جامې دي والله العظیم دا بتا پسې راځي ما خپل غیرت او خپل ایمان په زندګۍ کې چاته جوکیاو کړی نه دی په زندګۍ یو شي ته جوکیاوي دې ته وګورئ تاسو شه دې سدي دې ته جوکیاوي دا ملاس کی دا عرش ما پسې برامن مالبا وزیر اعلانو کی جی بجلیگر مولا علمیم 2 لک روپے ورکے نو په سیکریټریټ کې بز بیا ګرځما وزیر صاحب اعلان کړی بابوګان ورته چې مولا صاحب ززا لا زبدې پسې زبدا کار کوم نو زما خدای بدا کار کوي چې دار سبا ما پسې را پمنډي زما مرګرو له قران ور کوي په شل کال کې زما کور نه خزه د 1 روپے نواله تر 0 پورې کپڑا په بیان نه دا بس
کپڑے ما پس را منډي وای، روټای بم ما پس را منډي وای، ترکاری بم ما پس را منډي وای. تعلق ځان راخ کو ار سړی بداوي چې یاره دی به چرته زما دا روټۍ هم خوري او که نه. تاسو پسې کارډ راغلی نه صاحب زمبی زمبی به کېږي. کارډ یې رالېږلی و نه چې کارډ لالته ورشي کېنه راپاسئ اورېږئ لږ بیا به کېنئ بیا راپسې لږ کېنئ کېنئ او پسې و زهرم خوند شاغه وریجې تیا تاسو یې نو په دغه ورځ ورته د شیخانو خاص سنت والی ګیرې م ګومنس کړي او دا نوړه هغه ورځ مې یو کتو داسې خولې ته اچولې داسې موټی جو دا نفس خو سپی شی دی ته لږ ټینګ که ته وګوره چې هر څه بیا ده پسې رامنډې وایي که نه. نو زما عزیزانو لږ ایمان پیدا کوي، غیرت پیدا کئی، بی عزت ازیت نزدی مزئی. زمونگ دا دی ملک ودونو تطلل اوما پیڑا امزان پا شرمونو شرمون. نن تد دی بے غیرت قوم حال گوری چی پا دی لارو کی جنگ روانی، تد دی بے غیرت قوم حال گوری چی پا لارے کی خزی کی نولی او ډولکی ماری ور سره کی نولی او زمون خزی په لارای کې لاسونه پړکای او ډولکی ته غړیږي کنه غړي. وای چې یو قوم د قوم دومره بے غیرت او دومره بے حیاوی چې دنیا ورته ګوري او خزی لاسونه پړکای په لارای کې ډولکی مارتا. زما اوس خلاب دغه شو زما وړکوالی کې به خزو چې ډولکی مار سره ته دننه نه استو نو د سره خزو بزان لب باندې پیریان راوست اډولکی کې به چا شار شروع کو نه خزه په پزان په نو نورو خزه براونی بچي خور نن په ډیر تیز پیریان اوسم دا خزه پیریان کوي خاطریان کوي او زاد وای نو ټول پاکستان نه ده ناس چې زورته وای مکنه تاسو خو خزه پیدا دی وای په دې خزه خاطری دي خاطری نو زرګونه خزه ولا راځي چې په دې خاطری ناس نو خزه د جمعې په ورځ تر متر پزانو مګي او پاکه جامع ها 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 او داسې وششنیږي او خزه ته وي چې خا خوري وای نو یا ورته ایمان میړه لګ دغه ده زو کوی چې میړه می بوډا ده چې لګ ځوان میړه را په دغه ما خو چې صد خزو کنه زمون د ملک دستور ده خزه ورته ششنیږي خاپیریان پر غری دا کوي ورشه په دې خار کې په دې آسیا مالت کې وګورا سیدان دی خزه پالونو لورزي پال ګوري پال نازل روتو ټکه کنه اخذ وی خدای سره وته خوري روتو دله چې تعویز او ساختونه نه کړی کور دی ورانی هغه قرآنی چې سزان سره وړي هغه جیله ورکی خو چاله او تعویز او ساختونه راته دا په خوای او نغره دلته مشهورو په دې په کور کې شیخ جان نغره به ورته وي اوریدلی هغه له وڅوکلې نغره یو ویر نه ده د دې ټول لباب څه ده چې هغه کتاب نه دا قوم نه خبره ده چې د کم کتاب آغاز په غار حرا کې په جناب محمد رسول الله شه اوس باور رو چې دا کتاب و پیغمبر بیا راسخ کولو په دې صحابهو کې څنګه دا بیانونه برستو راځي. نن پتا کې قادیانه ولی پیدا شو ځکه چې تخپل کتاب نه خبر نه وي. شیعه در کې ولی پیدا شو ځکه چې تخپل کتاب نه خبر نه وي. آغا خانه در کې ولی پیدا شو ځکه چې تخپل کتاب نه خبر نه وي. عیسائی در کې ولی پیدا شو
نن ستا په ملک 80 لکه مسلمانان عیسایان شوي 80 لکه د لندن یو میشن راځي تبلیغی میشن ستا په ملک پیران او مليان په دې کلو ګرځي چې دا تبلیغ والا خراب دي او ازاړه کیدم خرابای او پام کوي چې د بشترو والا ته نږدې نشي او دا خراب دي او دا خراب دي دا روټي خلاص چې دي دوی ته خراب وای او د لندن میشن راځي په پاکستان کې د عیسایت پرچار کوي او د عیسایت تبلیغ کوي 80 لاکھ مسلمانان عیسایان کوي 80 لاکھ کم پیر او مولا چې وای چې تبلیغ والا خراب دي د دغه مړای نه ونی سي او په دې خپو کې پړی واچوي او ترغه راکاږي چې دا د ملا سرمنې په دې سرک پاتې زما په خبره پوهیږي دا دکانداران دا د پیسو سپی دا هغه خلق دی نن د ځمکې په سر د 1,40,000 پیغمبرانو میشن چې ادا کوي زما دې په خدای قسمی چې واحده ډله دا تبلیغ والا دي ترا شو ګره د الکانو نه څه جوړ کړ ځوان الک بې ګیره به کړي مسواک به پلاس کی خبرې چې واوري نن خالقان ډر ډر ناره وای لګیا ځوانان الکان بل ورځ زمون په جمعات ته د سورلس کسانو یو وفد راغل الکه مال د کمزې وی موږ دي د اسلامیه کالج سټوډنټانی ګيري مسواکونه ور سره دي درې ورځې له بسترې په وګدي تبلیغ پسې را نو زما عزیزانو ملک او بو اغسته دي په مخه کلمبا درتلا او سین ته وغورځې دي خو بچ بشي او کلمبا نه درتلا او سیلاب راغی نو تباہ به نن د اخر زمانه د فتنو سیلاب په ملک راغله دي قران او حدیث دا اصل دین دی صحیح علماء نه زدکای اوسګار وخت درته ملاویږي اسی چې پلا رضی د تبلیغ والا او سره لګ لګ وخت یا د جمعې شپې ته تماشا کوا چې تا نه خدای څه شی جوړي واخر دعوانا